بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه هیڅ پنیغه. ګرانو اوریدونکو، سینې تاسو ته پته چې روزانه د اتونه والا ټیک تر 9 بجو پورې زموږ تاسو ساتوي ملګرتیا وی خبره ترې کو په ملکی صوبایي علاقایي او دغه شانته په سماجی او عوامي خلقو باندې خبره ترې کوو. ګرانو کتونکو، د جمعې مبارکه شپه ده او د جمعې مبارکه شپه تاسو ته پته ده چې د خپل ځان سره لږ احتساب ضرور کوو او هغه خبرې چې زموږ په چاپېریال کې موږ په خپله کوو او موږ نه پکې مسلماني راشوې ده او زموږ مسلماني دا ښیي چې موږ صرف په نوم مسلمانان یو. موږ کلمه ویلې ده خو عمل پې نه کوو. موږ لمونځ کوو خو عمل پې نه کوو. موږ زکات خیرات ورکوو خو د ښودنې لپاره د زړه د اخلاص یې نه ورکوو. موږ حج عمره کوو خو اخلاص پکې نشته، نوم ځان پسې تړو. سیرې پرون زه یو سیرو والا دوکان ته تلم، اوس خو چې څوک د سعودي نه د مزدورۍ نه هم راځي نو ویله وي دا 2 کاله پس راغی وي هغې له هم سیره اخلي. حج عمره خو موږ کتلي چې ښه په استقبال او دنیا خرچې په هغې باندې کوو. خو بهرحال ګرانو کتونکو، جمعې مبارکه شپه ده. څو خبرې داسې چې زموږ په معاشره کې موږ خلک دوکې کو، پراټ کو. بعضې داسې خبرې دي چې ما سره خپلې شوي وي، هغه زه د خپلو اورېدونکو سره هم شریکې کړم. خو زه نوم نه اخلم او نوم په دې نه اخلم چې زه تیارېږم. زه یې پروام نه ساتم. د دغه شانتې بزدل او بېغیرته خلکو زه پروام نه ساتم. خو لکه خبره ما سره شوي وي نو یو ذاتي راځي قام راته ووي کولو به نوم اخلم. ګرانو کتونکو، دلته کې هر څه خرڅېږي، په دې باندې هسې لږې شانتې خبرې کوو. د خوراک په والو خوراکي توکي ملاوټ ښه زیات روان دی. زاړه څیزونه لکه د 400 دی، دلته کې یو سرکاري سری ده په هسپتال کې، څښا چرګان او څښا غوښې پکې خرڅېږي خو کولو پکې خرڅېږي. انتظامیه پې خاموشه رو چې خبره کې نو تیرې به درپسې خبرې کوي چې یاره دا دې چېرته ماښام ډوډۍ له نو راغلی نو ځکه دا دې دا خبرې کوي. خو زه دا خبره په جار کوم چې غوښې څښا، زاړه چرګان او بین تیزي یو په دې غریبانانو باندې ویل تصویر وباسو دا واغه. اوس دې کې د حکومت ګناه نشته، د حکومت دغه ګناه ده چې سزا او جزا نشته. هغوی دغه یو خبره کوي چې موږ له ووټ صرف پرېخایه راکړی شوي دي نو زموږ نه دا کارونه مه غواړئ. خو لکه دا کم خلک چې دلته کې مشران دي او یا دا کم ټیکهدار دی چې الله له به جواب ورکوي او دغه 2.5 ګزه ځای له به ځي او شا به یې لګي نو هغه نښتې دي دغه ټیکه یې اخیستې ده خو په ګرانه دغه یې اخیستې ده چې ښه انکم دی ورته. په یو ځای باندې چرګان راولي نو 15 ورځې پروتي نو ماښام کې ته یو چرګ پوخ کي یو پتیله خوروا پکې وکړي نو بس بیا ورسره یو څو روټۍ راولي ویله دې سره چوکه کوه نو په دغې باندې روان دی. دې سره ګرانو کتونکو، زه اوسنۍ خبره کوم، یو ملګري راته وي راځه صدریاب ته ځو کبان خورو. کبان کې وي شرمۍ خورو. لاړو شرمۍ یې دغه کړله 1 کیلو په 2400 روپۍ باندې. زه ټیک شوه 2400 روپۍ شو. خو چې پاخې کړل او لږ هم ترې وخوړه یو کبه نو دې وخت کې زما په سر داسې درد دی که نه چې زه ډېر په ګرانه دا پروګرام تاسو سره کوم. نو ما وی چې ګوره لکه دې به څه سوچ کوي. نو هغه کس ته مو وي ما ورته دا لږ ټسټ کړه، لږ یې وخوره. نو هغه وخوړل او داسې لږ وخت پس راغی یاره مالګه پکې کمه ده نو مالګه پکې کمه ده نو. بس موږ بیاړو، موږ خو لکه نورو نه خوړل، پازې هم پرېښودل ولې چې نور یې خرابولو او ورته مې څو پیسې شوې یاره 2400 کېږي خو 2000 روپۍ راکړې ښځه واله 200 روپۍ 2000 دا خبره بېله ده. خو لکه ته دونه زاړه کبان هته په خلکو باندې خورې، زه دا نوم هم اخیستی شم. او الله پاک وایي چې په یو کس ته پرده واچوله په تا به خدای پاک ویا پردی چي، چونکې صحافت کې دا نشته دی چې هغه مخې ته ودرېږم او دنیا ته وښیم چې غوره دې کبانو والا نه ځان ساتئ دلته را نه شي بیمارۍ یم. خو بیا هم زما دا غږ به صدریاب کې ډېر خلک اوري ولې چې ډېر ټول داسې نه دي. دا د هغوی کاروبار د هغوی سره ډېر خلک په دې کار کې ککړ دي، مزدورۍ پکې کوي، ماښام کور ته پیسې وړي، د بچو پالنه پې کوي او خپل انویسټمنټ یې کړی، په خپلو پیسو یې کوي. صدریاب یې په خپلو پیسو ښکلې کړی د حکومت په هغې کې څه کردار نشته.
خو دغه شانتي خلکو د لاسه وي د یو ګنده مئی د لاسه ټول تالاب ګنده کېږي. نو دا خو ما په خپلو سترګو لیدل. او داسې مې بلو په تورنځو کې مو دغه شانتي شي یو نوی کبانو والا وتلی دې اړخ ته او هغوی ته هم دغه شانتي وي چې لکه ته لږ دا ټیسټ که چې خولې کې چې نو الټی به د مخې سره د تړه خرابوي لکه دا ته څه پخې. نو هغه مې یاره پروا ونه کړل. هغه وی چې دا ده خو راته څوک وی لکه ګیله خو واله که نه ګیله خو نو دوی ګیله هم نه اخلي. خو کاش چې په دغه ضلع کې پوړ محکمه وه په دغه ضلع کې ضلعي انتظامیه وي په دې په ضد یې کار کو نو مجال شته. خو چا زاړه څیزونه خرڅ کړي وي یا چا دومره زیاتې پیسې اخیستې وي نو دا هغه د ایمان تقاضي موږ ته ښیي چې د بیروکریټو د متعلقه محکمې بیا چې څوک یې خرڅوي بیا چې هغه څوک یې روړي چا چې دا کاروبار روان کړي د دې ټولو مسلماني راته ښیمه چې دا کومه مسلماني ده دا کوم اسلام دی دا کومه پښتو ده دا موږ ته څه ښیي. نو دا یو افسوسناکه پیښه خبره مې سره شریکوله. بل ګرانو کتونکو رابه شو لږ شانتې په تنګي کې یو 9 کلنه ماشومه جلوه د کور نه وځي د 3 خویندو سره چې 3 خویندې 2 وروڼه دي یا 4 خویندې 2 وروڼه دي. ترور کره ځي مدرسې کې سبق ووایي پلار لاړ شي 2 بچی ترې راوچتې کړي یو بچی چې کوم هلته پاتې شي هغه د ترور د کور نه پیر وړي را روانه شي د ماښام د مانځه نه لږه مخکې او څه ځای ته ورسي نو یو ځناور یو درنده یو نشی چې دې وخت کې په تحصیل تنګي کې نشه دومره عامه شوې ده که نه میډیا ولزي میکونه نیولي خو دا نه وایي چې دلته کې نشه څومره زیاته ده بلکې هغه چا سره چې غم شوی دی که نه هغوی ته مې چې څوک کیدی شي نو هغوی چې دلته نشه دومره زیاته ده ما سره په ریکارډ دا خبرې کړي او دا نشهیي او ځناور کولی شي دا بل څوک نشي کولی. نو هغه ماشومې نه یو ځای کې چپړه پاتې بل ځای کې چپړه پاتې بل ځای کې تېنه کپړې پاتې بیا هغې سره جنسي تیری کېږي د هغې نه پس هغه مړه کېږي او بیا په یو لښتي کې ولي کلي علاقې خلک او پسې په سوونو ګرځي او بیا د شپې 9-10 بجې چې کوم دی دغه لاش میلو شي. دا نن هغې بچی سره شوي دا سبا زموږ بچی سره هم کېږي. دا کم هل چې په تنګي تحصیل او شب قدر کې روان دی دا کم د ایس نشه کوڅه په کوڅه د ایس نشه دومره زیاته شوې ده کوڅه په کوڅه خرڅېږي سریعام دا به کېږي. اوس ګرانو کتونکو دلته کې هم د مسلمانۍ خبرې کوو دلته هم د اسلام خبرې کوو چې یو دغه درنده د ده به څنګه تربیت شو چې ته راته 9 کالو ماشومه هته راګیرې او هغه ته بیا جنسي تیری وروسته وجنې. مې یو تره سره خبرې کولې نو هغه خبرې نه شو کولی او دا نشه دا غورې دا یاد ساتئ ښه دې وخت کې به دې اجرو جوماتونو کې به تحریک انصاف والا ما اوري نو دا د دوی تحفه ده پړونو باندې لاس کیری چې او الله حاضر ناظر کې د بغض نه زما د بغض نه ځان وباسئ چې ایوب خان شیرپور سره زما کم بغض دی صرف الله حاضر ناظر کې جمعې مبارکه شپه ده یا چې بېګال اوده کېږي په اوده کېدو وخت کې سوچ وکړئ چې دا ایس نشه تاسو د کله نه پیژنئ بس د کله نه چې د حکومت راغلی د دې نه مخکې به چرسو نو وي دا د ملنګۍ نشه ده بیا پکې پوډرو نو وي دا وي د دوسۍ نشه ده اوس پکې دا راله نو دا قاتله نشه ده دا خودکش بمبار دی او اوس پکې له د سویلر نشه راغلی ده چې په هوا کې تاوی راتاوی راشه د 400 په دغه کې د ډانس ګولۍ اوس په پکې دا خوري نو هسې به ګډېږي دا ټول څیزونه دې کې هم زیات شو. نو حکومت دې ځای کې هم ګرام دی خو زه خبرې د مسلمانۍ کوم د هغوی خو 1 پوینټ جنډر هغوی نه خو ګیله نه کوو هغوی خو دغه چې د اسرائیلو د ظلم او بربریت مذمت نه کوي نو هغوی نه خو موږ ګیله نه کوو چې د فلسطین په دې کار خیر باندې هغوی خوشحاله نه دي نو په دغه هغوی نه موږ ګیله نه کوو. نن په فلسطین کې خوشحالۍ دی امن پکې راغی نن فیلډ مارشل ته دا کریډټ ځي
نن وزیر اعظم پاکستان ته دا کریډ ځي د کلونو راسي موږ د فلسطین دا ظلم او بربریت او جبر دا موږ ګورو نن معاهده کیږي خو معاهده دا 1967 د راشورو چې کومه مطالبه وه د هغې تېښ کیږي چې دغه کې د فلسطین کومې باډرې وي هماغه باډرې به وي یعنې 2% فلسطین نور نه دی پاتې 2% ښه د اسرائیلو پکې دومره ظلمونه او بربریت وکړل د دغې خلکو نه خو ګیله نه کوو خو د دې بل دلته نه خلکو نه چې د خدای تعالی بندګانو تاسو چې دا رزق دی بچو لګټئ سکون درته نشته او تاسو لګیا یو دا قسمه څیزونه خرڅوئ چې هغه دنده چې زمونږ د بچو پنده ده او پنده مو لیده چې دغه ماشومې په سټ کې خپله لوپټه واچوله او هغې سره هغه مړه کړې ده یو داسې افسوسناکه پېښه ده چې زړه م درد کوي هغه بچی ته هغه خاندان ته هغه علاقې ته هغه ټول علاقه چې کومه ده هغه ځپلې شوې ده بل پکې دی چې دا د کور دی د کور مخې ته په لږه فاصله کې تا ته خپلې لور مړه پرته وي او ته ورپسې ګرځې او ولې مړه وي چې هلته کې ګرانو کتونکو باغونه لیدلې چې باغونه دي او په دغه باغونو کې چې کوم دی نو هغوی ته پته نه لګېدله نو ګرځېدل ورپسې نو دا مې یو غم دی چې کاش زه دې کور نه خو راوتلی وي هغه پلار هغه تره هغه ګاونډیان بیا ما د یو ګاونډي سره خبرې کولې نو هغه ما ته وایي چې زه کور ته څنګه لاړم نو خپلو بچو لوریانو چې کوم دی نو ویرانه کلک راته وشو چې بابا ته د کور نه مو زمونږ سره اوسه نو هغه علاقه کې دومره خوب دی یو واقعه راپیلو کړی دی چې او د دې اونې له لاندې به زما بچو سره دې بچی لوبې کولې ویداره نن بچي مې د سره بار روزي نه ده کور نه نو یاره ده دې نه مخکې په دغه کالیز سره یو ماشومه په خوړ کې هغه په خور کې دغه کړې وه دلته په 400 کې شو اکثره په داسې واقعاتو کې بیا لیونیان ګیر کړي او بس خبره ختمه شي خو دا دغه آیسمارو دغه نشیانو او ټول په لانجو باندې دي چې څونه آیس کاروبار کوي ټول په لانجو باندې سکون ورته نشته بل ګرانو کتونکو یو واخمه خبره زه راسې شریکومه دې وخت کې ما ډېر خلک اوري ما ته بل ورځ ما مخکې پروګرام کې خبره کړې وه د یو ګړو په دوکان کې نو نیو خان واچ دوکان کې ولاړم یو کس راغی ویر تا پسې موږ ډېرې کنځلې ورته بدې ویلې دي نو معافي راته کوه نو ما یې دا څنګه ویره وي موږ ماښام کې چې ستا پروګرام شروع شي نو موږ حجره کې ناست وو نو تا پسې شروع شو نو زه سوچ کېم چې دغه ټیم کې د ستا مسلماني چېرته لاړه دا زه چې خبرې کوم نو دا ځان له کوم راشه دې وخت کې یو ریحان نومې کس دی دا د ریحان مخامخ په سوشل میډیا راته ښکاري او خو د هغه کنځلې درته وښیم که نه نو زه وایم چې په ده باندې به مور به سر تړلی وي دا به لا څنګه را پیدا شوي وي دا به دنیا ته څنګه راغلی وي دا به لا د کمې خټې نه جوړ وي نو لکه داسې قسم مقام سره خو لکه دوی خو زما حوصله دې سره مضبوطېږي لو زما څه کار دی زه دلته ګونګې کېنم بس خبرې نه کوم خو په هسپتال خبره نه کوم خو په سکول خبره نه کوم خو په لاره خبره نه کوم خو د کولاډیر په پلایور خبره نه کوم خو د نوخار په مسلو خبرې نه کوم خو د خیبر په مسلو خبرې نه کوم خو د مردان په او چې خبرې کوم نو چا پسې خو بیا کوم او څوک چې دي هغه د حکومت دی هغه صوبایي حکومت دی ذمهوار د حکومت مې دی نو زه په دې چپ پاتې شم نو زه خو وده نه یم زما خو ضمیر ویښ دی زه خو ستاسو شانتې وده خو نه یم ستاسو شان ضمیر خو مې نه دی د ژوند یو اصول وي او هر سړي له خپل ژوند د یو اصول لاندې تېرول دي 8 کاله دا دلبر ریډیو تاسو راوالی که نه په اشتهار کې ولې زما پیسې نشته مزدوري مې پکې نشته کور ته به څه نه وړم ما څه په خوارو باندې یو دا کینوډ یو برانډ دی برانډ او پیسې مې جمع کړې په هغې باندې مې واشنګ مشین واغسته درېیمه میاشت وه چې زه هغه دوکان ته ځمه چې صاحبه په 47,000 دی دا مشین را کړی دی خو مشین کپړې نه صفا کوي د هغه جواب څه وي موږ د موټر ذمهوار یو حتی د موټر ذمهوار یاسې سوچ وکړه که نه لکه انسانیت او مسلماني او بیا لکه 47,000 روپۍ به دا ډوب ته پرېوتې بس دا ته زه خپل ذاتي خبره کوم ښه 47,000 روپۍ دا ډوب ته پرېوتې لکه د دې اړو څه مقصد نو دا خو حلالې پیسې وې حرامې خو نه وي
اوس ګرانو کتونکو دا کینوټ کمپنی چې کوم دی دا ځان ته برانډ وایي د دې په نوم باندې جعلي څیزونه دلته کې جوړیږي او په دې دکانونو کې ښودلي شوي پتا به خرڅ کړي چې دا داسې کمپنی ده دا داسې ده دغسې ده دا ما سره ذاتي شوي دي زه به پې اوس کنزیومر کورټ ته ځم او په دې باندې به زه درخواست ورکوم نو لکه په دغه کمپنۍ به زه څه وکړم خو دا کمپني ډېره هم غټه کمپني ده خو دوکه کوي فراډ کوي آنلاین فراډ روان دی په مختلفو طریقو فراډ روان دی د ایزي پیسه په طریقه فراډ روان دی ټلیفون به درته وشي فارم دې روترې دونه پیسې رولېږه تاله به پیسې در کوم قرضه دله در کوم بله ماته د کوواټ نه یو زنانه کال وکړو چې زما نه 35,000 روپۍ د اهوت په نوم باندې واغسته چې یاره زه تاله قرضه در کومه نو ما دا خو یو بینک دی هلته به تا نه شرایط درکړي تا ته به ټلیفون وکړو به داسې ړنده کڼه به شي هر سړی داسې ړوند کوڼ شي او بس پیسې ورولېږي چې به تاله زه 10 لکه 8 لکه در کوم او به ته بله دغه 20,000 30,000 40,000 روپۍ ورولېږي ګرانو کتونکو په تیاره تاسو له څوک هم نه درکړي په دې دوکو فراډونو کې مه راځئ خو لکه اوس په څه کې چې یو کمپني چې غټ غټ بورډونه لګولي په ټي وي او پارڅه باندې اشتهار راځي او هغه تا سره دوکه وکړي نو دا خو دا ما سره چې کومې دوکې شوې وي دا ما تاسو سره هغه شریکې کړې نو ګرانو کتونکو یو په دغه واقعه باندې انتخابي دردېدلي وو الله دې کړي چې دغه کې زر ګرفتاري وشي وختن په وختن پې زموږ نظر دی تر څه مې کومې چې ګرفتاري نه شوې تر هغې پې خاموشه نه پاتې کېږو خو د خپلو بچیانو بس تاسو خیال وساتئ ځکه چې په هر څه کې هر څه ګران شوي او دلته کې انصاف نشته دلته قانون نشته دلته هغې پاسداري نشته دلته تپوس پوښتنه نشته دلته کې خپل سوچونه دی او خپلې مرضۍ دي او خپل کارونه روان دي ډېرې داسې مسلې دي ګرانو کتونکو خو راځمه د افغان جنگ طرف ته په دې سره خبرې اترې کومه او ورسره چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی سره خبرې اترې کومه چې ړومبی چارج یې واغسته نو هغه ته غټه مسله په دغه پښتونخوا کې هغه صنم جاوید ښکارېده او صنم جاوید به منیم لا تر اوسه هغې به د پته نه لګي چېرته ده خو د هغې په ګرفتارۍ باندې یو وزیر اعلی راغی د بل وزیر اعلی وویل چې زه هم لاړ شم نو بس لومبی وي غټه مسله دا ده چې دا څنګه ګرفتاره شوې ده او ښه ورته پته ده چې مجرمه ده مجرمه ده ملزم هم نه ده مجرمه ده او په ټوله پښتونخوا کې ورته غټه مسله هغه ښکارېدله نو دا یو خبره چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلې ده خو اخمه خبره څه ده تاسو ته پته ده ګرانو کتونکو نن غټه ایشو چې کومه جوړه ده وزیر اعلی چې څنګه چارج واغسته نو لومبی خو د پاکستان جنډه د خپل شانه لرې کړه نو چې ته پاکستان نه منې زه به تا منم خورې به دې ومنم ته وزیر اعلی بیا نه ته بیا یو عام انسان او عام انسان کې بیا یا انډین او یا دغه شانتي درغل افغاني او یا چې کوم دی نو هغه پی ټي ایم والی چې هغه د دې مل خلاف چغې سوري وخي یا د بیلې تنظیم والا نو ړومبی خو د شانه جنډه لرې کړله ډېر افسوسناکه خبره ده د قائد اعظم په تصویر باندې هم خبرې اترې رالې ښه پوره خبرې پرې وشوې خو هغه خبره بیا وضاحت وشو چې هغه تصویر یو اړخته و په دغه تصویر کې نه دی راغلی او عمران خان تصویر راغلی او په هغې سره مخکې خبرې اترې کومه خو جنډه ډېره غټه خبره راغلې ده نو موږ په جنډم نو خو ته جنډم لرې کې خو ته تصویر هم لرې کې نو زموږ ساک ته هېڅ نقصان نه راځي خو چې دغه کرسۍ کومه ذمهواري چې دا پوره کړي نو بیا به دې موږ منو خو تا صرف د دغه کرسۍ یوه ذمهواري ګڼلې ده هغه کومه ذمهواري ده صنم جاوید نو دا سنجیدګي نه ده او دا معامله چې کومه ده د جنډه د تصویر دا یو ډېره سنجیده معامله ده 28 غنټو شو خو په 28 غنټو کې لا په دې باندې د هغه څه تردید او یا تایید نه راغلی بیان هم پرې نه دی ورکړی چې دا جنډه ما ولې لرې کړې ده خو هغه به دغه سوچ کوي چې زه به هغه هر څه کومه کوم څه چې بس عمران خان وایي قوم او دغه وی ولې چې عاشق یم اوس زمونږ ټرایبل ایریا ده دا ټرایبل ایریا وزیر اعلی دی په ټرایبل ایریا کې چې کوم اوس خو چونکې پاکې پښتونخوا کې زم شوي دي هغوی د ډېر لوی مشکلاتو نه راتېرېږي او راتېر شوي د دې وخت کې پکې جنګ هم روان دی
نو پاکستان او پښتونخوا کې دغه اضلاع چې ضم شوي دي ته موږ ایکس پارټا وایو، یعنی سابقه پارټا، دا نوم بله موږ استعمالو. نو نن چې کوم دی د هغوی مسلې چې کوم دی هغه خلکول دي، هغې ته توجه لګول دي. د دغې نه د جنډه او د تصویر د لګول او د نه لګول نه په دې باندې هېڅ فرق نه پروزي. د قائد اعظم محمد علي جناح یو خپل تاریخ دی او په تاریخ کې یو خپله برخه ده او دا پته د تم ده او په کار ده چې دا پته ورته وي چې څنګه به زه دغه دفتر چلوم، څنګه به زه دغه صوبه چلوم. آیا دغه دفتر او دغه صوبې لومبنی کار هغه صنم جاوید او پلک جاوید ده؟ آیا د ده ترجیحات دا دي او د دې نه واضحه د ده ترجیحاتو پته ولګېده چې هغه یو ملزمه ده، مجرمه ده او دغه دواړو خویندو چې د پاکستان کم تذلیل کړی دی او د پاکستان د پوځ یې کم تذلیل کړی دی، هغه ټویټونه او ورسه یې اوس هم واضحه دي. خو دغه صوبه کې چې دی کې دې وخت کې ټرایبل ایریا چې کومه ده کم حالت جنګ کې دي، چترال نه واله تر بلوچستانه پورې، بیا پښتونخوا ټول بارډر چې کوم دی په هغې باندې د افغانستان نه حملې کېږي، د انډیا په ایما باندې په کلو مټ باندې حملې کېږي، په اورکزۍ کې په بنو کې دا بارډر باندې یو اور لګېدلی دی. دا 48 ګنټې شو چې کوم سیسپایر شوی دی، خو په فرنټ لاین باندې دا صوبه ده او په دغه ټرایبل ایریا چې کوم دی دې نه متاثره کېږي. په زرګونو تعداد کې چې کوم دی نو دې وخت کې ګاډي ولاړ دي په قطارونو کې، نو دا مسله ده. په ګاډو کې سبزۍ خرابې شوې، نور نقصان ورسېده. مسله دا چې دې وخت کې افغانستان د انډیا سره برپور ملګرتیا کوي او د هغوی په سازش باندې په دې دغه باندې چې کوم دی نو حملې کوي. خو چیف منسټر ته صرف د صنم جاوید مسله ښکاري، هغه ته به د خپلې عقدې د اهمیت او تقدس خیال ساتل وي. د هغه کار د دغې عقدې چې کوم دی هغه به نباوي، هغه به خپلی او په هغې باندې به کار کوي. تصویر او جنډه دا دن ایشو ده، خو دا صحیح شو ده نه، دا څه نه کوي. خو هغه مسله چې کومه ده نو دلته کې صرف د صنم جاوید نه ده، د 10 میاشتو نه په دغه صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخوا بنده ده. دا مسله ده، د دې دپاره راوتلي. دلته کې ترقیاتي کارونه بند دي، دلته کرپشن روان دی، دا مسله ده. دلته صوبه ورځ تر بلې قرضداري کېږي، دا مسله ده. دلته په هسپتالونو کې سهولیات نشته، ډاکټرانو کمې دي، دا مسله ده. دلته کې د بجلی لوډ شیډینګ روان دی، دا مسله ده. دلته د ګیس لوډ شیډینګ روان دی، دا مسله ده. دلته مرکز ته زمونږ واجبات دي، دا مسله ده. دلته کې زمونږ په دې خپله صوبه کې ډېر پیداوار دي، هغه عملي کول دي، دا مسله ده. نو مسله هغه ته 1 پوینټ هغه رخایي ده، صنم جاوید ده. نو دا مسلې چې کوم دی دا ابس مسلې دي. ښه ګرانو کتونکو، را به شو افغانستان او پاکستان ترمنځ پرون مازدیګر چې یو سیسپایر شوی دی چې 48 ګنټو دپاره به موږ ډزې نه کوو. په دې اصل لږې تفصیلي خبره ترې کومه، خو موږ نن هم د لروبر چغې وهو، پرون هم واله او بل ورځ هم واخو. خو ګرانو کتونکو، نن چې دا متقي ملا چې د سبق په تنګي تحصیل کې ویلی دی او دې زه او انډیا سره ملاویږي او لاس ملاوي او د انډیا په خوره باندې پاکستان پسې خبرې کوي او دا خبره کوي چې کشمیر دا د انډیا حصه ده، نو راشه ستا هغه پلار دی نه کشمیر والي تم ورسره شه. نو په دې باندې زمونږ زړه ته ډېره غټ دوک رسېدلی دی. نو تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې بس نه هغه دی چې کنځلې کوي. هغه افغانیان چې هغوی سره زمونږ ورورولي وه هغوی سره یې مراله تعلق خراب کړ. خو لاول خپل ملک دی، بیا ستاسو دغه کنځلې دي. ډېر خلک په دې باندې چپ دي، ډېر خلک هم دا وایي چېرې زمونږ پښتانه دي او زمونږ مسلمان ملک دی. بلکل زمونږ مسلمان ملک دی، زمونږ پښتانه، خو دوکه او پراډ به نه کوي، منافقت به نه کوي، د انډیا جاسوسي به نه کوي، د هندوانو ملګرتیا به نه کوي. حل به یې څه وي چې په دې 3 ورځو کې وکته. نو مخکې ورته ویم، هغه ورته ټول ویم. خو په دې دوران کې تاسو ته پته وي چې پرون موږ سیسپایر وکړو، نو هلته کې دی افغانستان د انډیا شان مکارتوب وکړو. نو د 45 سنه واله
تر 50 پورې دهشتګر په بارډر باندې پښتونخوا ته راوختل چې دلته به کاروایی کوو. نو هغه سیکورټي فورسز او پاکستان فوج ډېر په مړانه سره د هغوی دغه وکړه او هغه یې هلاک کړي دي. نو دا یو لوی شکست چې کوم دی او لوی ګټه پاکستان فوج ته او پاکستان ته او دې صوبې ته میلاو شوې ده. نو دغه کوشش یې ناکام کړی دی. ښه په مومندي جنسۍ کې د خیبر په نورو ضلعو کې اپریشن روانې دي. ولته کې هم چې کوم دی نو د دغه افغان بارډر نه مسلسل حملې روانې دي، خو پاکستاني افواج چې کوم دی ډېر په بهادرۍ سره دغه حفاظت کوي او دې کار کوي. خو په ګنټو دغه د فایرنګ سلسله چې کومه ده هغه روانه وي. خو په کابل او په کندهار کې چې کوم حمله پاکستان کړې ده، نو چې کله دوی د حمله وکتله نو بیا قطر ته چې کوم دی نو مینتونه شروع کړل چې اوس هم د پاکستان نه بچ کا. خو انډیا جوړ پی جوړ د هغوی په میډیا باندې دا د دروغو خبرونه روان دي چې د پاکستان په درخواست باندې نو خدای تعالی بنده افغانستان په خپله وایي چې موږ قطر ته مینتونه وکړل او قطر ته موږ خلاص کړو، او د هغوی په میډیا باندې دا خبر روان دي. نو هغوی ته دا پته نشته دی. خو په خو ګرانو کتونکو هغه ځای ټارګټ کوي چې کوم ځای کې شرارت رواني زیاتی ځای غورې دا تر اوسه خبر نه دی راغلی چې عام ولس ته د سره نقصان نه دی رسولی. دې وخت کې پاکستان سره داسې حالات دي چې باقاعده په ثبوت سره په ویډیو باندې چې کوم دی نو هغه خبرې هغه ښیي. او نن ورته د پاکستان د طاقت ته پته نه لګېده. دا انډیا چې ځان ته سوپر پاور یو اسرائیل ورسره ملګري وو او پر اپیل جهازونو باندې ډېر فخر او غرور او تکبر کو. څه حالات یو 3 غنټې ول په انډیا کې وګرځېدو، دلی ته ورسېدو، زمونږ پاک فضایه واپس هم رالل او هغه ټرمپ کاکا ته مینتونه کول او په ټرمپ کاکا چې کوم دی نو بیا بد شو. ته راځې او ته د انډیا ملګرتیا کې دغه مکارانو، دغه منافقینو، دغه بزدلانو په خپله ونه کړه، نو ته ملګري د پیسو دپاره خرج شوې. هسې ځان نور پې مه تباه کوه. پاکستان فوج هغه شان فوج نه دی غواړي، دا کمزورې مه ګڼه. وختن په وختن یې تاسو سره ښه مرسته کړې ده، خو نن ستاسو د لاسه هغه افغانیان چې هغه په دې ملک کې ژوند کړی دی، دلته یې ودونه کړي دي، دې ملک سره یې همدردۍ دي، نن هغوی هم ستاسو لاسه شرمنده دي. دا ستاسو د غلطو پالیسو په وجه باندې. او دلته کې زمونږ وزیر اعلی څه وایي چې اپریشن به نه کېږي. نن په بنو کې 8 دهشتګرد ووجل، نن په وزیرستان کې 8 ووجل، نن چې کوم دی نو د SPR بیان دی 18 په نور په ورغزو کې ووجل، د خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې 4 دهشتګرد ووجل. دا نن ورځ کې چې کوم دی دا دغه کړي. هلته کې به دوی وایي چې نه دوی سره اوس خبرې کول پکار دي. خبرې خو سره به دا ټول کلونه وشو که نه، د 14 کالو نه خو سره خبرې روانې کړي دي که نه، او 14 کاله په دلته کې عام خلک در کړل او تاسو خپل ځان محفوظه کوئ، بتې ورکوئ او په دې صوبه کې دا حل روان دی. دلته کې دې وخت کې القاعده چې کومه ده هغه د TTP نه پس په افغانستان کې چې کوم دی هغه سیټ اپ شو او په ازادانه توګه باندې هلته کې ګرځي او افغانستان چې کوم دی نو په 6 صوبو کې هغه سرګرم دي. او هلته یې 3 کیمپونه جوړ کړي دي او باقاعده هغوی له ټریننګ ورکوي او 6,000 جنګجو چې کوم دی نو دا دې وخت کې د TTP موجود دی او دا رپورټ اقوام متحده جاری کړی دی. او دا د پاکستان د هغه رپورټ تایید دی چې افغانستان دهشتګردو له پناه ورکوي او زمونږ د پاکستان خلاف استعمالوي. نو دا د هغې خبرو پوره تایید دی. بل سمګلینګ چې کم کیږي نو هغه سمګلینګ هم پې بند. او دا د 1980 نه دا سلسله روانه وه، د 1980 نه. خو دې وخت کې او دې سره زمونږ اکانمي چې کومه ده هغه هم ورځ تر بلې به خرابېده، هغې ته به نقصان رسېده، کسټم ډیوټي به یې نه ورکوله، ټیکس به یې نه ورکو. نو نن افغان ټرانزیټ چې کوم دی هغه یې منسوخ کړی دی او د کراچۍ او د چمن او د تورخم بارډر پورې په قطارونو باندې ګاډي ولاړ دي او نقصان صرف افغانستان ته د دوی د دغه مکارتوب پالیسۍ په وجه باندې چې هندوانو سره میلو شو، نو هغوی ته نقصان دی، په موږ باندې هېڅ اثر نه پرېوځي. نو دغه پاټ چې به راتلل په افغانستان ته او ګاډي به یې ټوټې ټوټې کړل او دلته به یې خرڅول او ټکسونه به یې پرې نه ورکول، هغه هر څه یې ورله بند کړل. او دلته هغه افغانان چې کاروبارونه کوي په هغې یې اوس ټکسونه مو لګول، نو د هغوی په مشکلاتو کې
نور اضافه خوم کیږي او منګ چې کم دی نو دې وخت کې خپل بارډر چې کم دی هغه محفوظه کوو. خو دې سره ایران هم چې کم دی نو ایران سره هم خپل بارډر بند کړه نو ایران تم د نور ځینو نه چې کم افغانیان نه نفتل نه هغوی خپل بارډر چې کم دی نو دې وخت کې مضبوط یې کړه بند یې کړې نور هم ټیټ کړل او پاکستان هم سره ولې چې په هغه به هم راتلل نو دې وخت کې چې کم دی نو افغانستان په شا چې کم دی نو انډیا کلکه ولاړه ده خو د هغوی په ضد باندې دلته په پاکستان کې چې کم دی نو ګرفتاری نور هم تیزې شوي دي او دلته کې چې کم موجود افغانان دي نو هغه هم ګرفتاری د هغوی دلته کې اربونو روپو کاروبارونه دي نو د هغې خلاف هم اپریشن روان دی او ورسره چې کم دی ټکسونه هم پرې لګوي کیمپونه چې کم دی هغه هم ولا اوس غیر قانوني ګرځولي دي په هغې باندې هم کار روان دی. ګرانو کتونکو دا خبرې به موږ نه کولې په دې به موږ چپ پاتې کېدو خو دا اوس چې موږ سره څه کېږي په پښتونخوا کې دا کوم اور لګېدلې اوس موږ ته واضحه شوه کلیر کټ شوه چې دوی یې پشپناهي کوي او فتنة الهندوستان په پښتونخوا کې کار کوي نو لاول خو ملک دی بیا دا صوبه ده بیا نور خلک دي نو په دې باندې نور څوک شپ کوي نو دا چې کم دی نو هسې ابس دي نو دا خبرې روانې. ګرانو کتونکو تحریک لبیک والي سربراہ شو په هغې باندې به خبرې ترې وکړو چې په هغې باندې د پابندۍ لګولو لپاره چې کم دی نو برپور کاروي روانه ده ریفرنس جمع کیږي او سپریم کورټ به چې کم دی نو په دې کې په یو میاشت کې فیصله کوي دا د عمران خان په دور کې چې شیخ رشید وزیر داخله په هغه ټیم کې مې پابندي لګولې شوې خو بیا په هغه پابندي اوچته شوله او دې وخت کې چې کم دی موجوده حکومت په پابندي لګوي مسجدونه مدرسې دا هر څه ورله سیل کړل او کارکنان چې کم دی هغه ګرفتارۍ کمې نږدې لوکل تاڼې دي هغې ته ټاس حواله کړی دی او دا په خیبر پښتونخوا کې هم ګرفتارۍ روانې دي او د پاکستان په نورو دغه کې مو تر دې وخته پورې 3,000 ګرفتار شوي دي بینک اکاونټونه ولا ټول سیل کړي دي او دې وخت کې سعد رضوي صاحب انس رضوي صاحب د هغې هم پته نه لګي چې چېرته ګیري او دې سره د صنم جاوید خو هم پته نه لګي چې هغه چېرته غیبه ده چې چېرته غیبه کړې ده هغه هم نه دي راغلی خو ما وختي خبره کړې وه قائد اعظم تصویر نو دا وزیر اعلی چې کوم ځای کې لګولې نه په دې تصویر کې نه دی راغلی هغه پټ دی خو جنډه چې کومه ده هغه په میز باندې یو ډېره وړه لګولې ده یعنی پاکستان هغه ته ډېر وړوکی ښکاري او ځان او خپله پارټي ورته ډېر راخمه ښکاري او د لیډر هم دغه خبرې وې نو الیامین ګنډاپور په وخت کې چې کوم دفتر کې څه لګېدلي نو هغه ټیک ټاک و خو د ده په وخت کې چې دا څه وشو نو د بیانیې چې کوم دی نو د مخکې نه هغه ډېرې په دغه را روانې وې نو هغه د مخکې نه چې کوم دی نو هغه پته ده خو اوس په انتظار کېږي چې څه کېږي او څه روان دي خو نن ګرانو کتونکو د عمران خان د رخایې خبره وې کول نن ملاقات لتلی دی نو چې ملاقات لتلی نو څو ګنټې انتظار کړی دی خو ملاقات قدرې نه دی کړی نو یقینا چې نن به خپل حیثیت لیدلی چې ته کومې خبرې کوې نو دا د ملک خلاف خبرې دي دا ټیک خبرې نه دي کار وکړه الله پاک درله یو ډېره لویه موقع درکړې ده نن خلکه یو 200 ګروپونو واتس اپ ګروپونو په فیسبوک ګورم وی خلکه ورسره ډېره زیاته مینه کوي وزیر اعلی سره نو دا خو لاروز نه ده شوی هغې خو بس یو دغه کړی چې صنم جاوید ایکشن اخیستی لا بل څه کار یې نه دی کړی بله به پسې تاسو کنځلې کوئ پرویز خټک پسې تاسو کنځلې کولې محمود خان پسې تاسو کنځلې کولې الیامین ګنډاپور پسې تاسو نن کنځلې کوئ او دا نن لومبی ورځ ده یو څو ورځې تېرې شي نو بیا ورته دې رایاد شي چې دا څه دي خو البته بانی پی ټي آی سره خویاندو ملاقات وکړو خو وزیر اعلی ولاړو او هلته کې چې کوم دی نو ملاقات نه شو اوس تازه خبر راغلی 48 غنټې کې چې کوم سیسپایر شوی د افغان دا ډېره غټه مسله ده چې موږ حالت جنګ کې وو خو د قطر سره چې دوی کومه مینه زاري هغوی ته وکړه نو قطر چې کوم دی نو سره افغانستان رابطه کړې وه او بیا چې کوم دی نو پاکستان ته ووي چې بس د دوی سره دغه وکړه خو پاکستان دا یاد ساتئ ګرانو کتونکو تر اوسه چې کومې حملې کړي هغه ځای باندې کړي چې کوم ځای کې شرارت کېږي او د 48 غنټې دې کې هم ورته وي خو بیا هم شرارت وکړو غوړې انجام هم ډېر بدي به نور هم شرارت نه منم نو دې وخت کې چترال نه والا بلوچستان پورې صرف دغه شرارت روان دی او د هغې باقاعده ثبوتونه موجود دي او دغه ثبوتونه یې پیش کړي خو هم دي خو دا هم چې پاکستان کوم ځای ټارګټ کړی دی نو هلته شرارتي خلکه هلته فتنة الخوارج هلته فتنة الهندوستان باقاعده ویډیو هم شیر کوي چې مونږ دا ځای ټارګټ کو دا ځای تباه که دې ځای وګوره عام سړي ته به نقصان نه رسېدلی
نو نن سبا پاکستان سره چې کوم سیټلایټ سیستم دی نو داسې هغه اسرائیل سره هم نشته، داسې امریکې سره هم نشته، او دا زمونږ ساینسدانانو ته او زمونږ دغه حکمرانانو دا یو کارنامه ده. بیا فیلډ مارشل چې کوم دی دا ورته وښولله. په کندهار او په کابل باندې ډېره غټه حمله یې کړې د پاکستان، او د هغې نه پس بیا سیزفار شو. خو ګرانو کتونکو د هغې ویډیو جاري شوې ده چې هغه ځای یې ټارګټ کړی دی چې کوم ځای کې شرارت کېده. خو نن یو تصویر راغلی د افغان یو ډېر اخم غړی هغه په دلی کې چې کوم دی نو هلته کې د جیشنکر او د نورو سره ملاویږي او هلته کې ملاقات کوي. خو هندوستان دا موږ ته ښیي چې تاسو خو افغانستان سره 50 کاله د هغه خدمت وکړو، پړونو کې موله ځای ورکړه، نو دا شرارتیان څه وایي چې راشه هغه افغانیان هغه حکومت چې کوم دی هغه زموږ سره ولاړ دی. دا نن یو تصویر شایع کړی دی، دا صرف د دې مقصد دپاره هغه ښیي. خو پاکستان چې څه کوي نو خو کولو ورته ښیي. خو دا نمک مرداري ده او دغه خو مکار دي، بزدله دي. نو هغوی نن دې وخت کې افغانستان حکومت پوره اخیستی دی په دې سیزفایر او دې وخت کې چې اسرائیل او انډیا څنګه ده نو دغه شانتي دویم کردار ادا کړو. نو اعتماد پې نشته. خو پاکستان ورته ویلي چې شرارت هم نه منم، خو شرارت هم وکړو نو دې پرې هم ډېر بد خال وي. او قندهار ته دله دردنوتي شو، کابل ته دردنوتي شو. په کابل کې چې کوم ځای زمونږ خوښ دی هغه د ټارګټ کولی شو. نو به د دې نه چې کوم دی نو سبق واخلی. نو دا یو خبره چې کوم دی نو مخې ته راغلي. خو نن چې کوم ملاقات شوي دا هم د شرارت ډک ملاقات شوی دی. نو په دې باندې طالبان له چې کوم دی سوچ پکار دی چې هندوستان تاسو خرابوي، تاسو ښه کوي نه، هغوی خپله پیده ترلاسه کوي او زمونږ په صحت باندې هېڅ قسم اثر تاسو نشئ پرې باسلی. د ستاسو دغه سمګلران دغه دهشتګردو خاتمه چې کومه ده دا کېږي وقفې سره چې کوم دی نو دا به کېږي. خو راتلونکي وخت کې دا سیزفایر چې شوی دی پته به چلي چې دا وختي دی او دوی صلاح عمل جوړوي. دې وخت کې افغانستان کې چې کوم دی پاکستان خلاف غټ سازش کېږي. خو الحمدلله انشاءالله دا سازش پې ناکام وي. دا د 48 غنټو سیزفایر چې کوم دی دا د مکارتوب سیزفایر دی. نو 13 روز په تیرا کې چې کومه جرګه شوې وه ډېر خلک را پاڅېدلي وو. دغه ځای کې چې کوم طالبان دي نو هغوی ته ووایي چې یاره دلته کې نورې دا کراوایه مه کوئ او بس دی دا پرېږدئ. خو هغوی ورته انکار وکړو چې موږ تاسو سره خبرې نه کوو. نو قوم هم اوس را پاڅېدلي د قوم ته دا پته ولګېده یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے افغانی دہشت گردی ہے. اوس کو پته ولګېده خلکو ته چا به وی ډالرې، چا به وی پوج، چا به وی دا. نن د تیرا، وزیرستان، کورما او د قبایلي ضلعو خلکو ته پته ولګېده چې په خپله ورته مذاکرات یې پرېښودل. پاکستان مذاکرات کوي دا نه چې دی کوي، خو چوز یو سړی دی خبره نه مني، سمیږي نه، بار بار شرارت کوي. ستا د فوجي نه لاس پې کټ کوي، سټ ته کټ کوي، ستا د سیکورټي فورسز نه بیا ورسره څه کوي. نو ګرانو کتونکو دغه خبرې چې کوم دی نو مخې ته راغلي دي. تیرا خو هغوی ته انکار کړی دی. نو هندوستان پکې خپل حصه اچولې ده او دې وخت کې د هندوستان فتنة الخوارج هغه موجود دی. طالبان چې کوم دی د هغوی حصه جوړه شوې ده. خو دننه په افغانستان کې دننه دویم کومه پارټي چې ده د طالبانو د حکومت نو هغوی هم ورته دا ویلي چې تاسو ښه نه کوئ، دا تاسو ظلم کوئ، دا تاسو زیاتې کوئ د پاکستان سره. نو هلته کې ورته چې کوم دی نو مخاص کولو شوی دی او دا پکار ده چې په دې خبرو باندې عمل درآمد وکړي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې د افغانستان د بارډر نه په پاکستان کې په یو شمېر جګو باندې دغه د ډزبندي شوې ده. خو مکارتوب کوي او دلته خپل دغه کوي او پس چل باندې نور دهشتګرد چې کوم دی دا 6,000 جنګجو دا پښتونخوا ته راړول غواړي. خو پاکستاني فوج دې وخت کې په بارډر ورته ډېر چمتو ولاړ دي. دواګانو کې یاد ساتئ یو شمېر فوجیان هم شهیدان شو. ګرانو کتونکو چا په خبرو کې مه راځئ. په سوشل میډیا باندې پیک نیوز د دغه پروپیګنډه کوونکو چې هغوی افغانستان ټول اخلي او هغوی له پیسې ورکوي. نو زموږ په دې صوبه کې هم ډېر خلک اخیستي دي او د DGSPR خبره چې موږ د دې دهشتګردو خاتمه څنګه وکړو. زموږ شان کپړې اچولي دي، زموږ شان څادر اچولي دي، زموږ په ودونو کې په غمونو کې په دې کې را سره ګرځي او بیا خپل کار کوي. خو الحمدلله زموږ د ISI زموږ د سیکورټي فورسز د بهتري د حکمت عملۍ په وجه باندې د هغوی یو شمېر لوی منصوبې ناکامه شوې.
نو ان شاء الله خو د قوم دغه شانتي ملګرتیا رواني او دغه انتشاري ټولي او د فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان په ولقه کې ناراضي نو موږ به ډیر زر د چې امن بسیکو دی وخت کې پښتونخوا د ډیرو لوی شخړو او د لوی مسلو سره چې کم دنو هغه مخته خپل پوج ته خپل پولیس ته خپل افسی ته دې ته دعاګانې کوي ګرانو کتونکو ستاسو ډیر ټاپک په هغه خبره ترونه کړې په جمعې مبارکه شپه ده په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ دا کمی خبرې چې کوو د خپل ملک لپاره او د خپل اسلام لپاره او د خپل آخرت لپاره کوو چا سره پوله پټې نه دي شریک اوس خو په دې یو سړی خفه کیږي نو خدای دې خوشاله کړي زما په دې باندې نور سویم خو الله حاضر ناظر کې حق وایو د حق ملګرتیا کې دغه شعر چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق وایي د حق ملګرتیا کې ان شاء الله کامیاب به دا جون ختم دی پانی دنیا ده د دې نه تګ دی یا نن دی یا سبا دی یا بیګا دی پکار ده چې موږ په خپل عملونو باندې نظر ثانی وکړو ملاوټ ختم کو کم کار چې زمونږ د لاس سره چې خو موږ نه کوو کړی یار خپل ځان ټیک کو دې ته نه وایو چې پلانکی ته وګوره پلانکی ته وګوره پلانکی ته وګوره دا موږ غلط فهمي ده زه به د خپل عمل په خپل جواب ورکوم یاد اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه او پران صاحب او بسم الله زما یو کلاس فیلور ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ جهانګیر خان ډېره زیاته مننه آباد